جاپاني ډاکټر ناکامورا چې د ژوند ډیره برخه یې د ننګرهار ولایت په بیا رغولو او خیرازولو کې تیره کړه، بالاخره وسلوالو وواژه. وسلوالو د جاپاني PMS مؤسسې هغه مشر په ډز وواژه چې د دې هیواد او په ځانګړې توګه د ننګرهار د زرغونتیا تاریخي رغونې او نورو برخو کې یې نږدې 2 لسیزې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړې او د ګڼ شمېر افغان ولسونو په زړونو کې یې ځای درلود. ناکامورا په افغانستان کې د پام وړ خدمتونه کړي، شاړې دښتې یې خړوب کړي، ترڅنګ یې په خیوي او کامې ولسوالۍ کې د کونړ پر سیند ډیر سربندونه جوړ کړل چې له همدې امله ولسمشر ورته هم د افغانستان تابعیت ورکړ. هغه د افغانانو فرهنګ او کلتور ته پوره درناوی درلود. پښتو ژبه یې زده کړه، د افغانانو په جامو ملابس شو. د دې هیواد له بچیانو سره یې د پوره مینې له امله د افغانیت تابعیت هم په افتخار ترلاسه کړ. نوموړي د دې هیواد آبادۍ لپاره شپه او ورځ ونه پیژندله. هغه څو ورځې وړاندې هم د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت کوز کونړ کې د مروارید کانال رغونه پیل کړه، خو وسلوالو نوموړی پرې نه ښود چې دغه کانال په پوره ډول ورغوي. کانالونه ما نور هم ښایسته جوړه وکړه، ځکه چې د پاس 16 years 14 کاله ډېر تیز سره او بار راته و امر کړی دی چې د بعضې ځای ډېر خراب شوي دی. ناکامورا د مروارید کانال تر رغولو وړاندې د وسلوالو په یو برید کې سخت ټپي شو او وروسته یې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. پر نوموړي د نامعلومه وسلوالو له لوري برید د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیه کې سولې کاروان ته څیرمه وشو چې په لومړیو کې خپله ډاکټر ناکامورا ټپي او 15 ساعتونو کې ووژل شول. خو د ننګرهار په عامې روغتیا روغتون کې د څو ساعتونو تم کېدو او درملنې وروسته مرکز کابل ته د درملنې په موخه د انتقال په حالت کې له دې فاني نړۍ سره خدای پاماني وکړه. بلخوا د افغان ولسمشر په ګډون د نوموړي په وژل کېدو د هیواد له ګوټ ګوټ خلکو خپله خواشیني څرګنده کړه او د نوموړي وژنه یې د هیواد د آبادۍ لپاره یوه ستره ضایع وبلله. 2 عسکر ما سره باډۍ کې، یو عسکر او ډاکټر صاحب ناکامورا ډریور په بنګ نه ښکته دغلته اچانک مسله کسان په موږ راووتو ډېر لنډو کې او ضربې شروع کړې، ټول یې ویشته. قومندان صاحب زخمي ژوندی و چې مو قومندان صاحب ښکته شو، ډاکټر صاحب منډې کړې، به دوباره یو سپینو جامو والا کس راوګرځېدو، قاتکي ماشین یې ورسره وه، به ضربه یې وکړه، قومندان صاحب یې ویشتو. ما ځان په سړک راخطا کړو چې څنګه هغوی خواته شو، زر مې ډاکټر صاحب ناکامورا په شا کړه، زخمي حالات کې و، د سیټ مې ویستو، زر مې راورسول سیتامې ته. مخامخ تاسو ګورئ پوه شو هغه شی لګېدلي دي، 3 ډزې پې نور وکړله او باډګاټان شو، هغوی خو مخکې ستا اړولې و، هغه خبر نه و، بدلته پسې نور ورمنډه کړلې، بدلته یې ویشتل پوه شولې. بس هغه هم بېچاره دوه دماغ خلک زخمیان وو، نور چې مړه وو پکې، دا پته نه لګي چې 15 څلور کسانو خلک لکه چې ټوډیان یې کورلاګانې دوه، خو زما دغه نه سپیکر نه شو، همداسې بیا لاړل وختله ګارډ ته، ما ته تماشه ونیوله، پوه شو راونوځي. د دې پیښې په تړاو د ننګرهار ولایتي ادارې هم ژوره خواشیني ښودلې او پر نوموړي برید د هیواد د آبادۍ برخه کې د دښمنانو کار بللی. ډاکټر ناکامورا لومړی حوزوي روغتون ته ولېږدول شو چې ننګرهار والي هلته د روغتیایي وضعیت د لیدو په موخه ولاړ. کله چې دغه وضعیت ولیدل شو، د ننګرهار والي په هڅو باندې باګرام ته هغه ته د لیک زمینه برابره شوه. متاسفانه کله چې ملکي هوایي میدان ته ولېږدول شو او هلته لېږدول کېدو، د چورلکې په وسیله باندې د خپل ژوند له لاسه ورکړ. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یو ټویټ له مخې په ترسره شوي برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې پر ډاکټر ناکامورا برید دوی پورې هیڅ اړه نه لري.